أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة هود دولسم سپارہ آیات نمبر 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ دې آیاتونو کې د حضرت نوح علیه السلام واقعات ذکر کیږي او دا په سورت کې چې کوم دعوه وا نو په هغه دعوه باندې وست انبیاء علیهم السلام واقعات بیانېږي. لومړی واقعه د حضرت نوح علیه السلام چې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او په تحقیق سره مونږ راولېږو نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم ته. نوح علیه السلام ورته فرمایل نوح علیه السلام ورته فرمایل انی لکم بېشکه زه ستاسو دپاره نذیر ویرونکی ما مبین ښکاره یعنې زه ستاسو دپاره ښکاره یرونکی یم. د نوح علیه السلام قوم دا ټول په ټول باندې بت پرستو د بوتانو عبادتونه به یې کول. نوح علیه السلام ورته الله پاک جل شانه راولېږو نو نوح علیه السلام ورته 9.5 کاله تبلیغ وکړو او په دې 9.5 کاله تبلیغ کې نوح علیه السلام د شپې ورپسې هم تللی دی، دروازې پسې هم تللی دی، یوازې پسې هم تللی دی، د ملګرو سره پسې هم تللی دی او دغه رنګې یوازې عمره بللی دي، په جمع باندې عمره بللی دي. هر قسمه کوششونه حضرت نوح علیه السلام کړي دي خو دې چې کوم کسان مسلمانان شو 80 کسان یا 82 کسان دک مسلمانان نور ایمان نه راوړي بلکې یو روایت کې چې الله تعالی ته په خپلو فرمایل چې دک مؤمنان دي نور به دې کې ایمان راوړونکي نشته. نوح علیه السلام په دې خلکو پسې تلو او ورته به چې کوم دې دعوت ورکاو د کوم چې کوم سرداران دي نو هغوی به بانې لټولې د دعوت نه قبلولو دپاره دا بانې به یې لټولې. کله به یې تا سره دا کوم رزیلان چې ناست دي نو دوی د خپل ځان نه وشړه نو موږ به تا باندې ایمان راوړو. کله به یې وي چې که تاسو چېرته په حقه باندې وئ نو تا سره خزانې ولینې په مال او دولت کې خو موږ ستاسو نه ښه یو. کله به یې ورته وي که ته چېرته پیغمبر یې نو موږ ته د غیب و علم راکړه دا راته ووایه چې آینده وخت کې به غله ګرانېږي کو ارزانېږي کو چېرې په آینده وخت کې غله به ګرانېږي نو موږ به زر ارزانه غله واخلو ځان سره به یې سټور کړو په ګران قیمت باندې به یې خرڅ کړو. او کله به یې ورته وي چې ته زموږ په شان د انسان یې ته فرشته ولې نه یې دا ټولې خبرې به د ایمان نه راوړو دپاره باندې لټولې د دې دپاره به یې کولې. نو الله تعالی فرمایي چې ولقد ارسلنا و بتحقیق سره موږ ولېږو نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم ته انی لکم نذیر مبین. نوح علیه السلام ورته وفرمیل انی لکم بېشکه زه ستاسو دپاره یمه نذیر یرونکي مبین ښکاره الله تعبدو دا چې تاسو عبادت مه کوئ الا الله سوا د الله نه انی اخافو زه یریږم علیکم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب د دردناکې ورځې نه چې دردناک عذاب به در باندې راشي. نو طوفان نوح پې راغی او ټول چې کوم دی بیا نیست او نابود کړل. فقال الملأ الذین نو وویل هغه سردارانو وویل الملأ الذین سردارانو هغه کفرو چې کافرانو یعنی هغه سردارانو وویل چې کافرانو من قومه د نوح علیه السلام د قوم نه چې ما نراکه چې مونږ خو نه وینو تا لره الا بشرا مثلنا مگر یو انسان زمونږ په شان دی. ته خو زمونږ په شان د انسان یې نو موږ خو تا نه فرشته وینو نه در کې د فرشتو صفات وینو بلکې زمونږ په شان د انسان یې نو ما نراکه مونږ نه وینو تا لره الا بشرا مثلنا مگر یو انسان زمونږ په مثل باندې زمونږ په شان دی. وما نراکه او مونږ نه وینو تا لره اتبعکا وما نراکه او مونږ نه وینو تا لره اتبعکا چې ستا تابعداري وکړي الا الذین وما نراک او موږ نه وینو
اتبعک ستا تابعداري ها کسان چې ستا تابعداري کی الا الذين سوا د ها کسانو نه هم اراذلنا چې هغوی رزیلان دي اراذلنا چې هغوی زمونږ نه رزیل دي رزیلان دي یعنی د ادنا درجه خلق دي زمونږ د ادنا درجه خلق دي بادی الرأی او سرسری رأی سره چې کوم دی ایمان راوړي وما نراکا او مونږ نه وینو تعالی را اتبعکا چې تابعداري کړي وستا الا الذين مگر ها کسان هم اراذلنا چې هغوی زمونږ رزیلان دي زمونږ نه ادنا خلق دي بادی الرأی پس سری رأی سره نو رزیل بیا رزیل چاته ویل شي نو په حقیقت کې رزیل هغه چاته ویل شي چې د خپل خالق او مالک نه پیژني چې خپل خالق او مالک نه پیژني نو دا سړی چې کوم دی رزیل دی سفیان ثوری رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه چې رزیل چاته ویل شي وی هغه فرمایل چې کوم خلق د بادشاهانو د دې افسرانو د دې خوشامندي کی د دې چمچګيري کی نو د چې کوم دی رزیل ویل شي ابن عربی رحمه الله نه چاته پوښتنه چې رزیل چاته ویل شي نو دوی ته فرمایل چې خپل دین خرج کړي او دنیا به وګټي خپل دین خرج کړي او دنیا به وګټي نو دا رزیل دی ابن عربی رحمه الله فرمایي او دغه ابن عربی رحمه الله نه سائل تاسو کو چې د ټولو نه زیات رزیل وي عربی کې ودا ارزل وي د ټولو نه زیات رزیل دا سوکي نو ابن عربی رحمه الله تو فرمایل چې د دین تباہی خپل دین تباہ او برباد کی او پردې دنیا به جوړي خپل دین تباہ او برباد کی او پردې دنیا به جوړي ګندا ټولو نه زیات رزیل او امام مالک رحمه الله نشاته پوسوګو چې رزیل څه ته ویل شي وی هغه چې کوم خلق صحابه او پس بد رد وی نو دا رزیلان دي ځکه کوم د دین در رسیدلې دي د صحابه په لار باندې موږ در رسیدلې دي نو دا رزیلان دي خا وما نراکا او موږ نه وینو تعالی را اتبعک چې ستا تابعداري کوي الا الذين سوا د ها کسانو نه هم اراذلنا چې هغه زمونږ د ادنا درجه خلق دي یعنی په مونږ رزیلان دي نو رزیل مطلب دلته په مونږ د ادنا درجه خلق دي وما نراک او مونږ نه وینو تعالی را اتبعک چې ستا تابعداري کوي الا الذين سوا د ها کسانو نه هم اراذلنا چې هغه په مونږ کې رزیلان دي بادی الرأی او ستا تابعداري کوي په سرسری رأی سره بس تا ظاهر دی کتلی دی ایمان در باندې راوړی دی وما نرا او مونږ نه وینو لکم تاسو لرا علینا په خپل ځان باندې من فضل صغورواله څه فضیلت وما نرا لکم او مونږ نه وینو تاسو د پاره علینا په خپل ځان باندې من فضل صغورواله څه فضیلت بل نظنکم کاذبین بلکې مونږ ګمان کو پتا سو باندې دروغجنو دا د نوح علیه السلام د قوم هغه سردارانو دا خبره وکړلې چې ستا چې کوم خلک تابعداري کوي نو هغه غریبانان خلک دي په مونږ کې چې کوم رزیلان خلک دغه ستا تابعداري کوي په مونږ کې چې کوم د ادنا درجه خلک دغه ستا تابعداري کوي او بیا وی وما نرى لكم علينا او مونږ نه وینو تاسو د پاره علینا په خپل ځان باندې من فضل صغوروالی یعنی تاسو زمونږ نه صغور نه په مال کې هم موږ زیات یو تاسو نه بل نظنکم کاذبین بلکې موږ تاسو باندې دروغجن ګمان کوو هر پیغمبر رومبني ملګرتیا دا کمزور خلکو کړه غریبانو کړه کار چې هر عقل ته نبی عليه السلام خط ور اولېګو هر عقل په دغه وخت کې ابو سفیان د روم ته تلو د ابو سفیان د هر عقل راولېګو نو ډېر تاسو نه دي کړو خو یو تاسو دې دا کړو وستاسو په دې علاقه کې چې کوم پیغمبر د نبوت داوا کړی دا نو د رومبني ملګرتیا کوم خلکو کړه مالدارانو کړه او غریبانو کړه
نو هغه ورته وی چې غریبانان یې ملګرتیا کړې وه ډومبی نو هراقل وی چې دا په حقه باندې پیغمبر نو د پیغمبر په ډومبنۍ ملګرتیا خامخا غریبانان وما نرى او موږ نه وینو لکم ستاسو دپاره علینا په خپل ځان باندې من فضل څه غوروالی بل نظنکم کاذبین بلکې موږ ګمان کو په تاسو باندې دروغجنو قال نو وفرمیل نوح علیہ السلام یا قوم ای زما قومه ارأیتم تاسو وښایئ ان کنتو کو چېرې زو علی بینة په واضح دلیل باندې ما من ربي د خپل رب د طرف نه وآتانی او الله تعالی راکړي ما ته رحمتن سرحمت من عنده د خپل طرف نه وی زما قومه خو زه د خپل رب د طرف نه په واضح دلیل باندې ما وآتانی رحمتن او الله تعالی ما ته رحمت راکړي یعنې ما ته الله تعالی پیغمبري راکړي من عنده د خپل طرف نه نو فعمیت نو پټکړل شوی ده علیکم په تاسو باندې زما د رحمت په تاسو باندې پټکړی شوی دی فعمیت پس پټکړی شوی دی علیکم په تاسو باندې زما د رحمت زما د پیغمبري دا په تاسو باندې پټکړل شوی ده انلزمکموها آیا مونږ په تاسو باندې لازمولی شو هغه انلزمکموها مطلب دا دی چې آیا مونږ مجبوره کولی شو په تاسو باندې هغه رحمت ایمان راوړل په تاسو باندې مونږ تاسو په ایمان راوړلو باندې مجبوره کولی شو انلزمکموها آیا مونږ په تاسو باندې لازمولی شو هغه رحمت یعنی ایمان راوړل په تاسو باندې مونږ لازمولی شو وانتم لها کارهون او حال دا دی چې تاسو د هغه بد ګڼونکي یې وانتم لها او حال دا چې تاسو د هغې دپاره کارهون بد ګڼونکي یې یعنی هغه پیغمبري چې کومه الله ما ته راکړې هغه تاسو بده ګڼئ نو زه په تاسو باندې په زور باندې خپل پیغمبري نشم منلی په زور باندې زه تاسو ایمان ته نشم راوستلی لا اکراه فی الدین په دین کې زبردستی نشته دی چې په زور تاسو چې کوم دی خپل ځان در باندې منوا وکړم چې زه به د الله تعالی پیغمبر یم او به ما ایمان راوړی نو انلزمکموها آیا مونږ په تاسو باندې لازمولی شو هغه پیغمبري وانتم لها کارهون او حال دا دی چې تاسو هغې لره بد ګڼونکي یې ویا قوم ای زما قومه لا اسألکم علیه مالا زه نه غواړم له تاسو نه په دې باندې څه مال په دې دعوت باندې الله طرف ته رابللو باندې په تاسو نه اجرت نه غواړم مال نه غواړم ان اجریه الا علی الله نه دی اجر مگر ان اجریه نه دی اجر زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دی وما انا بطوارد او نه یم زه شړونکی الذین ها کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړلی انهم بېشکه دوی ملاقو به ملاقات کوي ربهم د خپل رب سره ولکنی لیکن زه اراکم وینم تاسو لره قوما داسې قوم تجهلون چې تاسو جاهلان یې داسې قوم یې چې جاهلان یې او جهالت مو دا دی چې تاسو چې کوم ایمان راوړونکي ته دي د خپل ځان نه لرې کا وما انا بطوارد او نه یم زه شړونکي الذین ها کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړلی انهم ملاقو بېشکه دوی ملاقات کوي ربهم د خپل رب سره ولکنی اراکم لیکن زه اراکم وینم تاسو لره قوما داسې قوم تجهلون چې تاسو جاهلان یې ویا قوم ای زما قومه من ینصرني څوک به ما سره مدد وکړي من الله د الله تعالی نه نو څه معنا شوه ویا قوم ای زما قومه من ینصرني څوک به بچ کړي ما لره من الله د الله تعالی نه ان طردتهم کو چې زه وشړم دوی لره افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت ته قبلوئ مولوي صالح علیه السلام ته وفرمیل چې که زه دا قوم د غریبانان د خپل ځان نه وشړم او په ورځ د قیامت الله تعالی زما نه بیا مطالبه وکړي نو څوک به بچ کوونکي وي زما چې الله ما ته وایي غریبانان دې ولې شړلي دي د غربت ته وجې نه شړلي دي نو چې الله دا تپوس زما نه وکړي نو زما به بیا څوک خلاصونکي نو هېڅوک به خلاصونکي نه د دې وجې نه زه دا غریبانان نشم شړلی ولا اقول او نه زه وایم لکم تاسو ته عندي چې ما سره خزائن الله د الله تعالی خزانې دي دی به ورته ته خو مونږ ستانه چې کوم دی په فضیلت کې ښه یو مونږ سره مال دی تا سره مال نشته دی مونږ مالداران یو سرداران یو او ستا ملګرو سره مال نشته دی نو نوح علیه السلام ورته وویل چې زه خو تاسو دا نه یم چې زما سره خزانې دي ولا اقول زه نه وایم لکم تاسو ته عندي چې زما سره خزائن الله د الله تعالی خزانې دي ولا اعلم الغیبه
او نه زه تاسو ته وایم چې ما سره علم غیب دی. دی به ورته وایي تاسو خو ټول غریبانان ملګري دي سره دا خپله هم غریب یې نو موږ خو ستاسو نه بیا ښه یو نو تا ته ولې الله پیغمبري درکوله مال زموږ سره ډېر دی او پیغمبري الله تا ته درکړې ده. نو نوح علیه السلام ودې چې ما خو کله دا ویل دي چې زما سره خزانې دي ما سره خزانې نشته دي ولا اعلم الغیبه او دی به ورته وي چې دا ته پیغمبر یم ته سره علم غیب ولې نشته دی ته موږ ته ووایه کنه چې په آینده وخت کې به څه کېږي غله به ګرانېږي که ارزانېږي به کم کار کې زمونږ خیر دی کم کار کې زمونږ شر دی. نو نوح علیه السلام د هغې نه براعت اعلان وکړو چې ولا اعلم الغیبه او زه نه وایم دا چې اعلم الغیبه ما سره علم غیب دی ولا اقول او زه دا هم نه وایم چې انی ملک زه فرشته یم. دی ورته ووایي که نه چې ما نراک الا بشرا مثلنا مونږ نه وینو تا لره مګر د خپل ځان په شان انسان دی وینو. نو نوح علیه السلام چې ما کله ویل چې زه فرشته یم ولا اقول او زه نه وایم انی ملک چې زه فرشته یم ولا اقول او زه نه وایم للذین د هغې خلکو باره کې تزدري چې تاسو یې سپک ګڼئ تزدري چې سپک یې ګڼي اعینکم سترګې ستاسو لن یؤتیهم الله چې هرګز به ورنکي دوی ته الله تعالی خیرا څه خیر او څه ښېګړه به ورته ورنکي. دی به ورته وایي دی خو مخې ته ووایي که نه چې نوح علیه السلام دی د خپل ملګري وشړه دی خو په تا باندې سرسري ایمان راوړل دی زړه در باندې ایمان نه دی راوړی دا منافقین دي ستا سره چې کوم غریبانان دي نو دی ایمان د زړه نه دی راوړی دا منافقین دي سرسري ایمان یې در باندې راوړل په خوله باندې. نو نوح علیه السلام ورته وفرمیل چې ولا اقول زه نه وایم للذین د هغه کسانو باره کې تزدري چې سپکې ګڼي اعینکم سترګې ستاسو زه د هغې په باره کې دا خبره نه کوم لن یؤتیهم الله خیرا چې هرګز به ورنکي دوی ته الله تعالی څه خیر. دلته د خیر نه مراد اخلاص دی چې الله تعالی به دوی ته اخلاص ورنکي زه د دې باره کې دا خبره نشم کولی دا خو ستاسو خبرې دي. الله اعلم الله تعالی ډېر پوهه دی بما په هغه څه باندې فی انفسهم چې د دوی په زړونو کې دي. زه به د مسلمانۍ او د کامل مسلمانانو ګمان کوم او د دې په زړه کې چې څه دي په هغې الله تعالی خبر دی زه به نیم خبر نه به تاسو خبر یې. انی اذن کو چېرې زه د دوی په باره کې دا خبره وکړم چې دوی ته به الله تعالی خیر ورنکي دي مخلصین نه دي دي منافقین دي زه دا خبره وکړم انی نو به دغه انی اذن نو بېشکه زه په دغه وخت کې لمن الظالمین د ناانصافو نه یم. قالو نو دې قوم ورته ووایي یا نوح ای نوح علیه السلام قد جادلتنا په تحقیق سره تا جګړه وکړه مونږ سره فاکثرت جدالنا نو تا ډېره کړله دا جګړه مونږ سره قد جادلتنا تا مونږ سره جګړه وکړه تا مونږ سره بحثونه وکړو فاکثرت نو تا ډېره کړله جدالنا زمونږ سره جګړه فاتنا پس نو تراوله بما های عذاب تعدنا چې ته واده کوې مونږ سره ان كنت من الصادقین کو چېرته د رښتونو نه. نوح علیه السلام له چیلنج ورکړو چې تا خو مونږ سره ډېر بحثونه مباحثې جګړې در سره وکړلې نو بس د دې ټولو خلاصونه ټول دا دي چې ته د کوم عذاب نه مونږ یارې نو هغه عذاب راوله. قال نو وفرمیل موسی علیه السلام نوح علیه السلام انما چې بېشکه خبره دا ده بله نه ده یأتیکم را به ولي الله تعالی په تاسو باندې یأتیکم را به ولي په تاسو باندې به الله عذاب الله تعالی نو معنا به دا شي چې یأتیکم به الله را به ولي الله تعالی په تاسو باندې عذاب ان شاء کجره الله تعالی وغواړي وما انتم او بیا به نه تاسو بمعجزین عاجز کوونکي الله تعالی لرا یعنی تاسو بیا د الله تعالی نه بچ کیدونکي نه الله بیا عاجز کولی نشئ. ولا ينفعکم او فایده نه درکوي تاسو ته نصحي زما نصیحت ان اردت کو چېرې زه اراده وکړم ان انصح لکم ستاسو د خیر خواهۍ ستاسو ته د نصیحت کولو ان کان الله کو چېرې وي الله تعالی یریدو اراده وکړي ان یغویکم ستاسو د ګمراه کولو هو ربکم نو هغه رب دی ستاسو و الیه ترجعون او تاسو به هغه طرف ته واپس کولی شئ. دلته کې بیا د نوح علیه السلام د واقع نه خبر راواړوله مشرکین مکه ته چې ام یقولون آیا د مشرکین مکه وی افتراه چې نبی علیه السلام د قرآن د ځان نه جوړ کړلی قل افرمایه ای بګه حبیبه
ان افتریته کچره ما د ځان نه جوړ کړي دا قرآن فعلی اجرامی نو د دې جرم په ما باندې دی د دې جرم په ما باندې دی وانا بریء او زه بری مما د هغې نه تجرمون چې تاسو جرم کوئ د هغې خبرونه چې تاسو مجرمان یې تاسو جرم کوئ د دې قرآن نه انکار کوئ د دې خبرونه زه بری یم بلکې زه د دې اقرار کوم چې دا قرآن د الله کتاب دی په ما باندې نازل ولقد ارسلنا وبتحقيق سره مون الیګم نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم ته انی لکم نذیر مبین نو دوی ته فرمایل انی لکم چې بهشکه تاسو د پاره نذیر مبین ښکاره ويرونکي ما الله تعبدوا الا الله تاسو عبادت مګوي سوا د الله تعالی نه انی اخاف علیکم بهشکه زه یریږم به تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب د غروز دردناک نه د عذاب د غروز دردناک نه د هغې روز د دردناک عذاب نه به تاسو باندې یریږم فقال الملأ الذين نؤول سردارانو هاي سردارانو کفرو چې کفر یې کړی چې کافرانو من قومه د قومنا د نوح علیه السلام د قومنا ما نراکا چې موږ نه وینو تعالی را الا بشرا مثلنا مگر یو انسان مثلنا زمونږ په مثل باندې وما نراکا او موږ نه وینو اتبعک چې ستا تابعداري کړې وي الا الذين سوا د هغه کسانو نه هم اراذلنا چې هغه زمون رزیلان کسان دي بادی الرأی سرسری رأی سره ایمان راوړی دی هم اراذلنا چې هغوی په مونږ کې رزیلان دي بادی الرأی سرسری رأی سره ایمان راوړی دی وما نرا او مونږ نه وینو لکم ستاسو دپاره علینا په خپل ځان باندې من فضل څه غوروالی یعنی تاسو مونږ په خپل ځان باندې ستاسو څه غوروالی نه وینو بل نظنکم بلکې مونږ ګمان کو په تاسو باندې کاذبین چې تاسو دروغ ویونکي قال یا قومي نو فرمایل نوح علیه السلام یا قومي ای زما قوم ارایتم تاسو اخای ان كنت على بینه کوچرې زه په واضح دلیل باندې ما من ربي د خپل رب د طرفنا واتانی رحمتا او هغه ما ته راکړي وي رحمت من عنده د خپل طرفنا فعمیت پس هغه پټ کړل شوی دی علیکم په تاسو باندې انلزمکموها نو آیا مونږ په تاسو باندې لازم ولی شو هغه رحمت هغه ایمان وانتم لها کارهون او حال دا چې تاسو هغې لره بد ګڼونکي ویا قومي ای زما قوم لا اسألکم علیه مالا زه نه غواړم له تاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې مالا سمال ان اجری الا علی الله نه دی اجر زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دی وما انا بطارد او نیم از شړونکي الذین ها کسانو لره آمنو چې ایمان راوړی دی انهم ملاقو بشک دوی به خامخا ملاقات کی ربهم د خپل رب سره ولکنی اراکم زه وینم تاسو لره قوما تجهلون دسې قوم چې تاسو جهل کوئ ویا قوم زما قومه من ینصرني څوک به بچ کي ما لره من الله د الله تعالی نه ان طردتهم کو چې زه وشړم دوی لره یعنې دې غریبانانو لره افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ ولا اقول زنویما لکم ستاسو ته عندي چې زما سره خزائن الله خزانې د الله تعالی دي ولا اعلم الغیبا او زنویما چې ما سره علم غیب دی ولا اقول زنویما انی ملک چې زه فرشته یم ولا اقول زنویما للذین دها کسانو مبارکې تزدری اعینکم چې سپږې ګڼي سترګې ستاسو لن یؤتیهم الله خیرا چې هرگز به ورنکړي دوی ته الله تعالی څه خیر څه ښېګړه الله تعالی اعلم ډیر پوهه دی بما په هغه څه باندې فی انفسهم چې د دوی په زړونو کې دي انی اذا لمن الظالمین کو چېرې چې د دوی په باره کې دا خبره وکړم چې دوی ته به الله تعالی ښېګړه نه ورکړي دا ایمان راوړونکي نه دي د دې په باره کې زه داسې غلطه فیصله وکړم انی اذا لمن الظالمین نو په دغه ټایم کې به زه خامخا د ظالمانو نشم د نه انصاف نشم قالوا یا نوح دوی وویل ای نوح علیه السلام قد جادلتنا په تحقیق سره تا موږ سره جګړې وکړلې فاکثرت جدالنا تا ډېرې کړلې جګړې زموږ سره فاتنا بستر ولا بماها عذاب تعدنا چې ته واده کوي موږ سره ان كنت من الصادقین کو چېرته د رښتونو نه قال
نو فرمایل نوح علیہ السلام انما بشک خبر ادا بلن دا یاتیکم به الله شراب ولی بتاسو باندې الله تعالی عذاب ان شاء گجریا غواړي وما انتم بمعجزین او نبه تاسو بچ کیدونکی ولا ينفعكم وما انتم بمعجزین او نبه تاسو بچ کیدونکی معنی دا جو وما انتم او نه تاسو بمعجزین عاجز کونکی الله لرا چې تاسو به الله تعالی عاجز کوي تاسو به بچ شئ تاسو الله تعالی عاجز کولی نشئ تاسو بچ کېدلی نشئ بمعجزین تاسو نه الله تعالی لرا عاجز کوونکی یا تاسو نه بچ کېدونکی ولا ينفعكم پیدا نه درکوي تاسو ته نصحي زما نصیحت ان اردتو کچې زه اراده وکړم ان انصح لكم چې تاسو ته د نصیحت کولو ان اردتو کچې زه اراده وکړم ان انصح لكم تاسو ته د نصیحت کولو ان کان الله کچری وی الله تعالی یرید اراده کی ایغویکم استاسو د گمراه کولو هو ربکم نو هغه رب د استاسو الیه ترجعون او تاسو به هغه طرف ته واپس کول شي ام یقولون افتراه آیا دوی وای افتراه چې د قرآن د ځان نه جوړ کړل نبی علیہ السلام د قرآن د ځان نه جوړ کړل قل او فرمایو د ابغه حبیبا ان افترایته کوچری ما د ځان نه جوړ کړی وي دا قرآن فعلی اجرامی نو د دې جرم په ما باندې دی وانا بریء او زه بری ما مما د هغه څه نه تجرمون چې تاسو جرم کوئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين